أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، نن مجھے سورہ یونس آیت نمبر 11 اور 12 مطالعہ کو. په دو آیتونو کې الله تعالی دراصل د انسان فطرت تذکرہ کړی ده. فرمایي چې ولو يعجل الله للناس، کچری الله جلدی کوله د خلکو په باره کې شر، یعنی د بدو باره کې. مقصد دا ده چې انسان جلدباز ده. انسان همیشه دا کوشش وي چې دلته کار وکړم هلته د هغې نتیجه ماته میلاو شي. فوراً دلته کې څه عمل وکړم د هغې فایده فوراً نقد ماته میلاو شي، یا څه حرکت وکړم د هغې کم رزلټ چې د هغه فوراً ماته میلاو شي. دا د انسان فطرت ده. یعنی آسان زبان کې که موږ انسان نقد ته ګوري چې یاره نقد څه شی میلویږي، حاضر څه شی ده، مخامخ څه شی ده، فوراً ذایقه څه شي کې میلویږي. دا د انسان فطرت ده. دغسې الله تعالی یایي چې څرنګه چې د تاخذ استعجالهم بالخیر، لکه الله تعالی څنګه چې خیر باندې جلتی کوي داسې که بدو سره جلتی کولی. یعنی انسان سره چې کله د خیر پهلو راشي یا د خیر موقع راشي نو د الله تعالی په هغې کې دیری نه کوي، د هغې رزلټ فوراً ویر کوي الله تعالی. خو لیکن د بدو رزلټ فوراً نه ویر کوي. دا خبره به سمجھ کې الله موږ راشي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم به مکی کې دعوت ورکولو نو د دعوت د رد په بنیاد باندې به نبی صلی الله علیه وسلم اکثر و بیشتر دی خبرولو چې ګوره تاسو چې کم انکار کوئ د دې انکار نتیجه به دا وي چې بیا به تاسو باندې عذاب راشي. بیا به دی دا سوال کولو چې یاره د عذاب به کله رسي، دا خو وړي واته لاس کله شو، لکه د صورت کم د نزول ترتیب لحاظ سره که وګورئ نو اته نه لاس کله شو، دا عذاب کله رسي نشته. نو دلته الله تعالی د هغې جواب ورکوي چې د الله خپل حکمت ته یو خو دا وه، دویمه دا وه چې دی په یو قحط راغو په دغه دوران کې په مکې کې، خو داسې قحط راغو چې ډېر بوره حال شو. یعنی ډېر چې یو د هغو سرونه ټیټ شو، دا اکړ گردن کې مرمزونو کې کم اکړ چې و دا ټیټ شو او ډېر سخت قحط شکار شو. حتی یې چې په دغه دوران کې دی شرک بت پرستی هم پرېښې وه او دی به بار بار د یوه الله خبرې کولې. دغسې یوې موقع کې حضرت ابو سفیان چې هغه ټیم ایمان یې نه و راوړی، ابو سفیان نبی صلی الله علیه وسلم ته راغو. نبی صلی الله علیه وسلم ته سوال وکړو چې ته رب ته سوال وکړه، الله ته سوال وکړه چې دا قحط موږ نه لرې کړي او د قوم باندې ته رحم وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم داسې سوال وکړو، په هغې په باب کې الله تعالی بران رحمت وکړو او قحط یې دی نه لرې کړو، خو مګر د دی حال بیا مغاشه شو. نو دغسې الله تعالی دلته کې دی جواب ورکوي چې دغسې تاسو چې څرنګې خیر ته بیړه کوئ یا الله د تاسو په باب کې څنګه چې خیر ته بیړه کوي، کچرې داسې د بدۍ بدل اقدم در کولی، اقدم په هغې کې جلدي کړي وای، لقضی الیهم اجلهم، نو د خلکو معامله به اوسه پورې صفه شوي وای. یعنی مقصد دا ده چې تاسو خدای چېرې عذاب به کله رسي. د الله تعالی یو خپل حکمت ته، الله تعالی خپل یو ټایم مقرر ده، د هغه مشیت ته. بعض ټیم کې انسان یای چېرې دا کار مو وکړو یا مو دا سوال وکړلو فوراً د دې نتیجه په کار ده،
الله تعالی هر شي نه خبر ده. الله تعالی ګوري چې دغه انسان خیر په څه شي کې ده او د انسان بد په څه شي کې دي. کم کار کې د خیر ده او کم کار کې د نه خیری ده. مغه ترتیب سره الله تعالی انسان ته هغه معامله خوښوي. دغسې کچری انسان معاملې ته وګوري، انسان خو فوراً یې چې فوراً رزلټ وکړه، او بعضې اکثر و بیشتر داسې معاملات وشي چې انسان ورستو لکه اکثر کیږي کله انسان یو شي ته کوشش کوي او هغه شی کار نه وشي، دته نشي میلاو یو شی، خو بیا څو موده بعد دا بیا سوچ چې په وکړي، اکثر داسې شوي وي ډېر، بیا دا وایي چې یاره ښه ده چې کار نه ده شوی، حالانکه هغه ټیم د ډېر کوشش کړی وي، د خواهش وي، د کوشش وي چې یاره دا کار ماته زر میلاو شي، دا شی ماته زر میلاو شي، مګر نشي میلاو. بیا بعد کې چې کله دا په یو ټیم تیر شي، بیا دته هغه موقع چې رایاده شي، بیا د انسان خپله زړه کې وي چې دا ښه ده چې هغه شی ماته هغه ټیم نه میلاو شوی، که ماته میلاو شوی نو دا به نقصاني وای. نو دا الله تعالی دنه وسر کړی، خو دته هغه ټیم کې د پته د هغه ټیم جلدباز ده، دا ویل چې فوراً ماته نتیجه میلاو شي، خو الله تعالی د انسان معاملات خپل حکمت سره ګوري، خپل مشیت سره ګوري. دی وجې نه الله تعالی یایي چې څنګه چې تاسو خیر ته بیړه کوئ، که داسې تاسو په حق کې ما د بدو ته بیړه کړې وای نو لقضی الیهم اجلهم، نو دغه کې تاسو بد وکړئ، هلته در باندې کوړه برسېدلی وای، تاسو وایي چې عذاب چېرته ده، عذاب چېرته ده، نو زه درته موقع درکوم. د الله شان دا ده چې هغه انسان ته موقع ورکوي چې ښه وکړه، خیر ده، کیدای شي چې دنه خیر پهلو د کې چې ته راوځي، د خیر خواهش د کې راوځي، نو الله تعالی هغه قبول کړي. لقضی الیهم اجلهم، کچېرې ما داسې تاسو سره بیړه کولی په دې باب کې، په بدو باب کې، نو اوس به د تمامو د خلکو معاملات چې دا مهلت چې دا هغه به ختم شوی. فنظر الذین، پس د ما طریقه څه ده؟ د ما طریقه دا ده چې زه پرېږدم هغه خلک، د ما دا طریقه ده، فنظر الذین، زه هغه خلک پرېږدم، یعنی هغه ته رسۍ زه اوږده کوم، هغوی ته زه موقع ورکوم، کوم چاته لا یرجون لقاءنا، چې هغوی کوم خلک ما سره د ملاقات امید نه لري. یعنی دې کې دوی خبرې دي، یو خدای چې ملاقات باندې یقین نه وي، یا چې به مړه شو بس به مړه یو، هېڅ هم نشته، یو خدا خبره ده. بل دا ده چې دوی نه ییر وي، او ییر خو موږ به حیثیت ایمان موږ نه یېرېږي کله کله، موږ د بعضې ټایم کې چې داسې یو کار کوو نو هغه ټایم موږ هغه ملاقات دی الله ییر وي، الله دې ووساتي، موږ خو اکثر کېږي وجوهات دغه وي. که چېرې انسان ته دا پته وي چې یاره دلته کې کډه ده او زه غورځېږم، دا بیدار وي، دا سترګې رمنډې وي، هغې کوی نه ځان بچ کوي چې یاره دا کما قدم واخلو بیا زه غورځېږم، خو کله چې دا غفلت کې شي، په تیرې کې راشي، نو دا پښاوې غورځوي او کوی ته وغورځېږي. دغسې د انسان دغه اعمالو د زندګۍ مثال ده. دغه زندګۍ کې انسان نه بعضې ټایم کې دا ایر شي، او چې څنګه ایر شي هغه ټایم کې دا شیطان دته جټکا ویر کي، دکا ویر کی، دوکا ویر کی، او دنه هغه کار وکړي چې کوم کار نه وي کول پکار، الله دې موږ وساتي. نو لہذا دغه ټیم کې انسان نه دا ایر وي چې زه به رب سره میلاویږم. دلته الله تعالی چې فنظر الذین، زه پرېږده هغه خلک، هغوی زه آزاد که، هغوی ته زه رسۍ کولاو کوم، لا یرجون لقاءنا، چې کوم ملاقات امید نه لري، فی طغیانهم یعمهون، هغه په هغه کې په خپلې سرکشۍ کې چې هغه د ړندو غوندې هغه سرکشۍ کې روان وي او مخکې روان وي، زه یې پرېږدم آزاد یې کړم. آزاد مطلب دا نه ده چې دا آزاد وي، نو دته زه موقع ورکوم. دلته جواب ده د دې خبرې چې تاسو یایي چې عذاب به کله رسي، دراصل تاسو ته ما موقع درکړې، دا د ما یو نعمت ته، یو رحمت ته تاسو باندې، تاسو به دې ځان پوه کوئ، ما تاسو ته موقع درکړې ده، او د موقع نه تاسو فایده واخلئ چې تاسو مزید خیر ده وګورئ. او داسې وو دغه مکې خلک بیا ورستو بدو کې خلک لکه ابو سفیان مثال ما دیر کو، دا ابو سفیان بعد کې به مسلمان شو او اسلام راړو فتح مکه دور کې ټیم کې، اور بیا دا بهترین د اسلام خدمات یې کړي دي، داسې ډېر دي چې هغو بعد کې به اسلام قبول کړی. نو الله تعالی د هغه طرف ته اشاره کړي چې دا ما طریقه ده، ما حکمت ته دی کې چې زه هغه ته رسۍ زیاته کړم چې کندې دته هوش راشي. و اذا مس الانسان ضر، بیا الله تعالی د انسان دا حالت چې کله چې انسان په مشکل کې راشي، په پریشانۍ کې راشي، تکلیف کې مبتلا شي، دعانا، بیا دا څه کوي، بیا هر طرف نه کټ شي،
لکه دغه قحط طرف ته اشاره ده چې دا قحط ته تاسو بوتانو ته ویلی نه ویسئ ویر شي که نه اوس در باندې مصیبت راغو دعانا نو به ما ته پکار کوي الله چې به ما ته آوازونه کوي ما ته لنجنبه او قاعدا او قائما اردو کې مجھے اٹھتے بیٹھتے نو اٹھتے بیٹھتے لجنبه په پهلو لکه په پروتي او قاعدا په ناستی او قائما او په ولاړي یعنی اٹھتے بیٹھتے به دا بل څه نه کوي صرف ما ته آوازونه کوي ما ته پکار کوي تاسو ډېر واقعات کیږي دغه ټیم کې قحط کې دا ټول سرداران اکټه شو او د ټولو دا خواشه که چېره بله مخه نشته ده دا نبي صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې هغه ته وایو که چېرې هغه سوال وکړي د هغه سوال منظور کړي یعنې دومره چې خو هغه یقین و خو لیکن ایمان یې نه لرلو ویلی چې ایمان د مخکې رکوټونه وو د دنیا مفاد و د دنیا د هغه ټیم د دنیا کم دی رتبې چې وې کم یو اقتدار چې هغه کې دومره دی ډوبو دنیا پرستی کې لذت پرستی کې د دومره ډوبو چې هغه دعوت یې نه قبلولو حالانکې دوی ته پته وه چې دا ټیک ده ځکه خو راغلو ابو سفیان راغو ټولو په مشترکه راوستو چې ته ورشه ورته سوال وکړه که چېرې دا دعا وکړي او د قحط موږ نه لرې شي نو دلته الله تعالی یایي چې دغسې دا به بل څه نه کوي دا چې کله مصیبت کې راشي بیا دا لجنبي او قاعدا او قائما په پروتي هم په ناستي هم په ولاړي هم دا به صرف او صرف ما ته آوازونه کوي فلما کشفنا عنه بیا کله چې زه دنه لرې کړم کشفنا لرې کړم دنه لرې کړم هټاو کړم دره کم مصیبت کې چې دا گرفتار وي کم پریشانی کې چې دا گرفتار وي کم بیماری کې چې دا گرفتار وي کم غم کې چې دا گرفتار وي مره به دا داسې روان شي دام د انسان یو حالت ته انسان مشکل کې خو الله یاد شي یاد کې خو چې کله خوشی پې راشي اسې د ایمان نشانی دا ده چې په مشکل کې هم او په خوشی کې هم نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته یو مفهوم چې ته الله یادای چې الله یاد وي که غم نه هم الله یاد وي که خوشی کې وي الله یاد کې ځنه خلک خوشی کې یادوي غم کې تنه وطن غلط شي صبر ماده ورکې کموي ځنه خلک غم کې یادوي خوشی کې تنه وطن غلط شي ویلي چې هغه سرکشه شي الله دې موږ وساتي نو دلته الله تعالی یایي چې زه دنه هغه مصیبت به لرې کړم چې کله لرې کړم دله دره نو به دا مره نو به دا داسې روان شي که علم یدعونا الى در مسو داسې لاګي لکه د سره په مصیبت کې ماته څه آواز نه و کړی ځواته څه پکاره نه و کړی یعنې هیر شي همدغسې صورت و چې څه ټیم قحط لاړلو بیا مغه سردارانو مغه ابو سفیانو مغه مخالفتونه وو مغه پروپیګنډې وې مغه رد و مغه د دعوت انکار و مغه د حق انکار و مغه سلسله بیا چلوه او ښه زورو سره چلوه لهذا الله تعالی هغه ته چې به د هر انسان حالت دا ده چې بیا هغه داسې لا روان شي لکه کله د ماته مصیبت او دا عام زندګۍ کې کېږي چې مصیبت کې خو الله یاد کې خو چې کله د مصیبت لري شي بیا ته شکر بنیاد باندې الله یادوه الله دې موږ ته توفیق راکړي کذلک زین للمسرفین دغسې الله تعالی یایي چې زه ښایسته کړم مسرفین هغو خلکو ته چې هغه حدود مت کړي وي حدود نه وتي وي خپلو دایرو نه وتي وي د الله سره طغیاني اختیار کړي وي بغاوت اختیار کړی وي یعنی دی الله حدود مت کړي وي هغو دپاره زه څه کوم د هغوی خیستا کن چې ما کانو یعملون کوم عمل چې کوي که نه هغه چې دا خو ډېر زه ټیک کوم وګوره زمانې نه یې کوم وګوره ما ته دا فایدې میلاو شي اوسه پورې خو ما ته هېڅ نقصان نه شو میلاو بلکل ښه روان یم او ښه ترقۍ کې یم روان وي دا الله یې چې اصل کې دا خبره نه ده بلکې هغه اعمال درته مخ ښایسته کړي وي دا یعنې دا یو بل عذاب د الله مو دې وساتي چې انسان داسې اعمالو کې ډوب شي او هغو اعمالو کې هغه اعمال نه بیا یې چېرې زه خو ټیک ټاک یم وګوره که دا الله مانوی به مو ویلې دا مهرباني ما باندې دلې نه مال رسي دلې نه مال رسي دا خوښی دا خوښی در اصل د هغه امتحان شروع وي د ځکه الله تعالی چې اصل کې د هغه امتحان شروع وي او زه ګورم د هغه رسۍ مو کولو کړي وي چې دته کله جټکا ملویږي او کله چې جټکا ورته ویر کړم کله چې زه فیصله وکړم بیا هغه فیصله دو ټوک وي بیا هغې کې نه مخکې وي نه وروسته وي بس بیا ټایم ختم وي نو دې وجې نه څو پورې چې تا ته موقع میلاو ده څو پورې چې سایه ده څو پورې چې تا ته د انسان ته پکار ده چې الله طرف ته رجوع شي الله طرف ته رجوع شي الله دې موږ ته توفیق راکړي الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادی اجتماعی مشترک جوړونې توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.